عزتمنو فقط خپل مور او پلار ډېره سخت بېدردۍ سره د دکې دپاره قتل کړي دي چې عزتمن د فقط مور چې دی نو د فقط پلار ته به یې شیطانۍ کولو او فقط پلار به بیا فقط سره جنګ جګړه کوله. عزتمن چې اخره کې فقط له غوسه ورغېده او مور یې ووژلې ده او پلار هم بېدردۍ سره قتل کړی. عزیز مینوال موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کوم تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زمونږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په شیخپوره کې زوی یې راپاڅېدلی دی، خپله مور یې وژلې ده او خپل پلار هم بېدردۍ سره وژلي دي چې په د فقط چې دی نو خپل پلار سره څه خبره باندې جنګ جګړه راغلله. په دې کې مور راغله چې د ده دغه مور خپله نه وه، میرانه مور وه. چې مور یې پکې خبره وکړله نو فقط ته غوسه ورغله، ورته ویې ویله چې ستا پکې اخر څه کار. خو دغه مور ورته ویله چې سعیده زما پکې یعنې څه کار دی، زه خو ستا مور یم، ته زما بچی. خو سعیده خپل مې نه یې میرانه، خو ته زما بچی کېږي ځکه چې ستا د پلار زه ښځه. خو عزتمن دغه مور به بیا پلار ته یې وله شیطانۍ کولو او فقط سره به یې روزانه جنګ جګړه کوله. فقط ویل چې د دې پلار نه زه په اور کې ولاړم، د دې زندګۍ نه یعنې زما مرګ ښه چې ما د خپل د ځان نه دغه مخکې کړ او دواړه مې قتل کړ. خو عزتمنو فقط په دغه قتلونو باندې خفه نه دی، ښه خوشحاله دی. ویې ویله چې یا په جیل کې یا دغلته ځکه چې ما له مې پلار د پلار مینه نه ده راکړې. نو زموږ د دې ویډیو مقصد همدا دی، هغه پلانو ته خواست ده چې خپلو بچو سره ښه مینه محبت وساتئ، خپلو بچو سره په معمولي خبرو باندې جنګ جګړه مه کوئ. خدای مه کوه بیا به زموږ او ستاسو به بیا دغه شانتې حالات مخې ته پېښېږي. مینوال زموږ د سره تر ننو زه خبر د دې ځای پورې د نوي معلوماتو په اړه د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.